نن شپه کې یې د پته نه لګي څه تشدد یې ورسره کړی ویشتین دی. هغه لږ دیو سره روغ جوړ تلی او ټیک ټاک تلی او واپسۍ کې دا والدینو باندې هغه شپه داسې وه لکه چې دا د قیامت شپه وه. ستا زوی د سره څه بد کړي وو چې دا دومره په بده مرګ دی وجلې دی، لاسونه خپې بیا په زړه باندې ډز. د بالکل پوسټمارټم ریپورت او ډاکټر ریپورت نه همدا چې په دوه باندې تشدد هم شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخونکی او مهربانه ذات دی. موجودی ما د نوخار ضلع په بو جدید ډاګۍ کې موجودی ما یو ډیره اندوهناکه، یو ډیره افسوسناکه، یو ډیره بده پیښه را پیښه شوې ده چې د 14 کالو هلک ته ابوبکر صدیق پرون دلته د هغه ډیډ باډي ملاوه شوې ده. ما سره د هغې والد صاحب په دې حجره کې دا ناس، دا رشتہ داران، دا خپلوان دا موجود دي. زه به د دې موجوده معاشرې په دې دغه باندې لږه شان روشني واچوم. د دې د والدینو مطابق، د پولیس مطابق داسې ویل کېږي چې ابوبکر اخرنی ټیم کې د خپل ملګري سره تللی. نن سبا حالات واقعات چې کوم زموږ د معاشرې هغه وخت جوړ شوی دی لکه ستا جوخ ملګری بې خدا بې اعتباره بې اعتمادۍ وخت دی. هغه لږ دیو سره روغ جوړ تلی او ټیک ټاک تلی او واپسۍ کې دا والدینو باندې هغه شپه داسې وه لکه چې دا د قیامت شپه وه. هغه نو دوی ټوله شپه ګرځېدلي دي، بیا د هغه لاش میلاو شوی دی. پولیس هم په هغې کې کامیابي ترلاسه کړې ده. ویلی کېږي داسې چې مین ملزم نیولی شوی دی. د والد صاحب سره به د ابوبکر په ژوند باندې خبرې کوو چې ابوبکر چېرته تللی او دا چا سره او هغه باندې دا دومره بېتحاشه تشدد ولې شوی و. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمت الله. ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته راغلی ټیم مو راکړی. ابوبکر صدیق په 3 تاریخ باندې مازدیګر نه پس دا دوست ورپسې رالو. هارون نوم یې دی، د دې چوکیدرب علاقې د پبو سره نږدې کلی دی. دی ورپسې رالو او د ځان سره بوتلی و. بیا ماښام نه پس ما د پسې کارونه وکړه، خو دا کال نه دی ریسیوټ کړی. ټوله شپه ما د پسې کارونه کړي دي، د یو کال نه دی کړی. د دې دوست نمبر یې بند راتلو. نن شپه کې یې د پته نه لګي څه تشدد یې ورسره کړی ویشتین دی. کوم ځای باندې د دیو د تشدد نشاناتو کاکا؟ لاسونه د سینې ټوله د خپې مې ډېر زیاته خراب کړی. کناټي ملاټي ډېر زیاته هغه خراب کړی. نو آیا دا ستا زوی د سره څه بد کړي وو چې دا دومره په بده مرګ دی وجلې دی، لاسونه خپې بیا په زړه باندې ډز. ویل کېږي داسې چې د هغه دا چهره هم ډېره زیاته خرابه شوې وه تشدد سره. مخکې ماته الله ته ماته یې ورکړې وې چې څه کړي وه سره ډېر زیات یې دغه کړی. مخکې ماله خراب کړی، شونډان یې پړسېدلي وو، پوزه موزه دا مخکې ټول پړسېدلی وو، شین شوی وو. هېڅ څه قسم دغه یې نه وه ورسره، څه خاص ریزن نه و، بس ګپ شپ و. پته نه لګي اوس به د پولیس نه پته لګي چې څه وجوهات دي، څه باندې داسې ظلم کړی. که چې ښه دوست و ورسره تلو راتلو ګرځېدو ورسره، مخکې مو سره تللی پنجاب ته، مو سره یو څو ورځو ته مخکې ټکسلات هم تللی و. دلته هم چې څه ټایم ده ورته کال به وکړو، دی به ورپسې راغلو، دی به ځان سره بوتلو، ګرځېدو به ورسره او داسې کار یې وکړو. نو اوس مونږ ته هم پته نشته. نن مې د دې څه ویلي دي زما د سره لکه چې ښه دوست. نو اوس به پولیس معلومات کوي مونږ ته چې څه وجوهات دي، ولې یې کړي دي. او مونږ خو چا سره بد هم نه دي کړي. کاکا ابوبکر خو اوس نشته دی که نه؟ او یقینا نن دویمه ورځ ده چې تاسو اکثر چې کله خلک داسې تازه مړ یو شي
خلک ګوري کور ګیټ ته نظر وي د مور د خویندو د رونو ابوبکر سره خو تا ډېره خواري کړې وه سویم کلاس کې سبق وویل ټین کې سیسیس دغه خپله شوق و چې زه به سیسیس کوم نور ستاسو څو بچي دي 3 بچي مې نور دي دویم نمبر بچی مې اوس غریب ده هغه غم نه پروت دی 2 ځلې هسپتال ته یوړو اوس بیا یې یوړو په درېیم ځل یې مې یوړو اوس غریب هم ټیک نه دی هغه پرون دا حال صحیح کړی دی نو بس پروت دی چغې وایي پریشانه دی ټوپونه وایي دماغ هغه کوي الله دې تعالی حوصله درکړي زه تعالی هم کوشش کوم چې تعالی حوصله درکړم خو دا راته ووایه کاکا چې دا شپه چې کومه وي دا ډېره زیاته درنه وي د دې پلار او د زوی نن سبا وخت هم داسې دی چې لږ معمولي زوی د سترګو نه لرې شي د پلار په ذهن کې هم دا راځي چې یاره سبا راله څه پیغور جوړ نه شي څه مسله راله جوړه نه شي په دغه شپه کم ځای کې ورپسې ګرځېدلی وي بس مونږ خو وی چې بیا به تروریانو کرای پسې مو کالونه وکړو بیا ما ویم دې ملګري سره ځي کېدای شي دا ملګري سره نوره کله ورته مونږ خبرې وکړو که نه ډېرې کنځلې منځلې چې راشه بس خیر دی مور هم ورته وایي راشه خیر دی ناوخته دی راشه نو ما وی کېدای شي دی یاره نن کال نه پې کوي که نه چې یاره اوس هم راته دی خبرې کوي کنځلې کوي سهار به بیا هم کوي نو زه سهار به په یو ځای دا ټول وکړي د اوسنۍ کنځلې به هم سهار یو ځای وکړي نو دې وجې مې کېدای شي نن یې کې دا راغلی نوره کله خو ده داسې کار نه و کړی زما کال اوچتی که یو ټایم مونځ کې یا چېرته واشروم کې نو کال وکړم ماته بیا دوباره ما پسې کال بیک وکړي که نه خو په دې ورځ د تر 11 پورې دا ورځ څه خو ماشاءالله بیا هم ښه او خبرې هم کولی شي هغه کول شي کور کې د هغه مورکۍ به څه کیفیت وي هغه دې خو پته هغه بیمار ده هغې جوړونو تکلیف دی د معدې دی د نظر یې دی هغه خو هغې ته ډېر زیات مسلې دي هغه پرته ده بس هغه پاسېدی هم نه شي او دا یو زوی مو مست سره وغورځېدو غریب هم تقریبا زوی مو 20 سالو دی او حوصله کوئ ماشاءالله تو خپله یو سرکاري ملازم یم او دا بدې پیښې زموږ د پښتو په معاشره کې یقینا دا واقعیت نن سبا ډېر زیات شوي دي چې لکه د اعتبار د اعتماد وخت ختم شو تا سره به سهار او ماښام یو ځای ګرځي یا به د مال ته غلي یا به د عزت ته غلي یا به د سره بله څه بده پیښه بله ساتي او اعتبار اعتماد به دې ساتي او داسې ځای کې به دې وژني لکه دا نن چې تا سره شوی مونږ روزانه داسې واقعاتو ځایونو ته اکثر ځو چې لکه خلکو سره ډېر زیات زیاتیات وشي لکه صرف دا خبره په دې باندې نه کېږي چې لکه زه تا راشم او دا سړی ووژنمه د وژلو نه پس هم چې دی لکه بیا ډېر زیات مشکلات وي د دوو خاندانونو خپلو کې بدي شروع شي هغه وایي ما فکر ته وې مالې زوی وژلې دا دغه ډېر زیات رانیږي کاکا دا راته ووایه چې پولیس سره د رابطه شوې ده هغې طرف نه څومره مطمئن یې پولیس والا راغلی او نن یو سپیشل برانچ والا راغلی هغې ما ته وایي کسان یې نیولي دي 2 کسه یې نیولي دي او یو کس پاتې هغه پسې لګیا و انشاءالله به نن ونیسو کوشش دی ستا زوی خو ماشاءالله ډېر ښه صحتمند و لکه زه به دا ووایم چې داسې مرګ خو سړی لکه په یوازې نشي کولی ظاهره ده چې څوک یې وژني بل یې ولا نیولې وي بل یې ځای کې لړه کوي بالکل او ځکه چې دا دوست یو نو هغه د ده نه لږ کمزوری و ایج کې ته زیات و یو کال دوته ایج کې زیات خو کمزوری په صحت د ده نه خو دا په یوازې ده نه یې کړی زه خپله لکه 2 کسان پکې ګرفتار شو درېیم پکې هغه لګیا دی ما ته هغه سپیشل برانچ والا وختي وي هغې کې مونږ کوشش کوو انشاءالله به هم گرفتار دي ډېر زره الله دې تاسو له صبر درکړي زه دا وایم زموږ کتونکو پښتنو ورونو چې لکه دا چم ګاونډ کې زموږ یارانې دوستانې که د چا غرور نه یا نو ظاهره خبره ده هغه ځان له بهر ته دوست پیدا کوي دا دوست داسې وي چې دا د غرور ځای نیسي خو د بده مرګه زموږ دا حالات دا واقعیات دا وخت داسې بې اعتباره بې اعتماده شو چې لکه دلته اکثر داسې وشي چې د چا په سوچ ګمان کې هم نه راځي چې دا بل به ما له داسې بده پیښه راپېښوي چې لکه هغه غم نه پلار زغمولی شي نه میندې زغمولی شي دا ما سره په دې حجره کې کم ناس خلک دي دغه هم دا ګوري چې لکه د ده بس څه حالي چې لکه دې نه پسته دی د دعا ځای نه ځي کور کې کښېني یو بل سره هلته چې بیا کله میندې خویندې وروڼه خپلو کې یو بل سره ابوبکر یادوي یقینا چې څه به هېڅ به نه دا انسان هېڅ نشي ویلی صرف جړه او فریاد کوي او خپل رب ته ګوري الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي موږ ته دې الله تعالی صبر راکړي موږ ته دا یو لاره
د پښتو په عزت په حیا کې دا ملاو ده چې مطلب که زما چا سره څه مسله تنازع یا هیڅ لین دین څه وي خو لکه دا چې کوم نن په دې حجره کې ناست دي دا د خبرو اورېدونکي ډېر درانه خلک دي او تا ته د انصاف درکړي چې انصاف پکار دی بس ما ته کسان ټول پکار دی انصاف پکار دی الله دې صبر درکړي الله تعالی صبر درکړي موسلم خط الله دې صبر درکړي تعالی دغه دوران کې چې موږ ته پته ولګی چې دا مرډر هارون کړی دی هارون پس بیا موږ دغه کانټیکټ نمبر په ټیکنیکل سایډ لاړو هغه ټریسینګ مو کو او خپل انفارمس وترمو دا سړی را پیدا کو اریسټ مو کو او within 24 hours الحمدلله هغه نه موږ سړی مو ونیو او ویپن مم ریکور کړ چې په کوم باندې مرډر شو. ایاز خان کو وګورو د الک باندې ډیر زیات تشدد شوی دی خپل چې سټیم انټرویو ورکي او چې لاندې په دې خپینم چمړه مم راکاګل شوی دلته په د باندې ډزې سمره شوی تشدد پېښنګ شوی دی د بالکل پوسټ مارټم ریپورت او ډاکټر ریپورت نه همدا چې په دوه باندې تشدد هم شوی دی د سره لاسمه چولیو چونکه ما تاسو ته وی دي کې د دې د دوستانه او د یارانې خبرې وي هغه د وجه د لک انکار کولو د وینا هغه دوران کې د دې هتا پایم شوی د زورم شوی د یو ډز لګیدل او ډایرکټ پیسې لګیدل یو ډز هغه یو ډز سره د مرډر شوی ویل کېږي داسې چې د دې دوانو ډیره ښه پخه دوستي وه او هغه دوستۍ کې یقینا خلکو سره یو بل سره دلی مرادونه پیسې خرچې دغه کول دا ملزم خو چونکې عدالت په حکم باندې بندیز دی د هغې سره خبرې هم نشته نه شي کولی سړی دا راته وایي دیر څه وي ما په هغه باندې خرچې کړي دي پیسې مې پرې لګولي موبایلونه مې ولې اخیستي هغه معلومات لږ راسره شیر کړي. جی بالکل د دو وینا مطابق عمدا و چیرې ما په دې لږ خرچې کولې جیب خرچ به مې ولا ورکولو ما ولا موبایل اخیستیو ما ولا نور داسې کپړې جامې پیزار وغیره خرچې به مې کولې د دې لږ د وینا مطابق. ایاز خان دا راته ووایه چې دا نن سبا زمونږ کوم معاشره ده په دې کې لکه د هلکانو د یارانې دوستانې خاص کر که زمونږ نوی کل وګورې لکه زمونږ پېښور کې یو ځای دی هلته چې مې وګورې نو روزانه هلته خلک داسې ولاړي او دغه مراد د پوره کولو دپاره بیا داسې بدې پیښې راپېښېږي په دې باندې لږ روشني واچوې تاسو خو روزانه ځئ پولیسینګ هم کوئ جرایم پیشه خلکو سره هم ستاسو واسطه حوالاتونو کې هم خلک چې رابلې چې وګورو نو په شیشه ورپسې داسې کیسې مارکې روځي دا معلومات لږ راسره شیر کړئ. داسې چل دی تاسو ګورئ زمونږ دا معاشره بالکل بګاړ طرف ته روانه او دا خصوصا د دې مین وجه دغه ده چې یا خو ځان له یار ساتلي یا چېرته ځان له اجرا ساتلي په هغې باندې خرچې هم کوي او د هغې خرچو د پوره کېدو دپاره بیا نور قسمه سنیچنګ هم کوي جرم هم کوي ایون چې ډکیتۍ هم کوي د هغې خرچو پوره د کوم ځای نه پوره کېږي همدا دغه بیا هغه د خرچو پوره کولو دپاره نورې لارې اپناوئ. زما خو یو کلیر میسج دا دی د خپل خلکو ته یا عوامو ته چې مهرباني وکړئ په د خپلو بچو خیال وساتئ د خپل کور نه د خپلو بچو نه ځان باخبره کړئ او د لکانو ته ینګ جنریشن ته زما دا میسج دی چې مهرباني وکړئ چې کومې خرچې تاسو کوئ په د یارانو په د اجراګانو په د هلکانو باندې دا خرچې په خپلو بچو په خپل مور پلار په خپل ښځه باندې وکړئ کم از کم په کار هم راشي آخرت دنیا به هم دواړه اخیستی. کتونکو پښتنو دا چې کوم تاسو د ایاز خان دا درنې دا جوړې دا خاص کر د معاشري چې کوم د تجربې په لحاظ کې مې خبرې واورېدې یقینا دا خبرې دا زموږ د معاشري حصه ده لکه مونږ روزانه دا شیزونه فیس کوو خو که وګورې نو لکه په دې کې ټول نه زیات کمی چې دی هغه مونږ کې خپل راځي او وجه څه ده چې لکه پلار په خپل زوی باندې نظر نه کوي هغه داسې بد ردو ځایونو ته د نصیحت چې کوم د شپې د هغه ناوخته راتګ بیا که هغه سره مونږ وګورو چې دا کوم د انسان چې کوم ضروریات شیزونه دي مطلب دا موبایل شو موټر سایکل شوي د هغه نه دا تپوس نه کوي چې مطلب دا شیزونه تا سره د کم ځای نه راغه سو شو تاسو ضروري خبره ده چې بیا به تا نه داسې خلک غلط ډیمانډونه کوي او هغه ډیمانډونو مطابق به بیا داسې بدې پیښې راپېښېږي. الله دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. ایاز خان ستاسو ډېره مهرباني ټایم راکولو الله هم خوشحاله او آباد لري.